ملګرو واده دی او ډېر زیات خوشحاله یو. د دې نه سوا موږ خوشحاله یو، مګر چې بس دوی هم بس لږ سیټ به شي او موږ هم بس لږ سیټ شو، برابر به شو د خیر سره. ادمې بس خیر زموږ واري د الله بس دوی هم د الله دعاګانې قبول کړي، زموږ هم د الله کار زر وکړي. صاحب سره ډېره مننه او خاص کر دستک والا ډېره مننه چې هغوی راغلي د دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو. نو زه د خپل طرف نه د دې غونډې فیملي ته مبارکي ورکوم او چې څومره میلمانه راغلي دي هغو ټول ته مبارک شه. او بل د هغې نه علاوه په دې پروګرام چا شرکت کړی دی الله دې ورله عزت ورکړي. او صحیح صاحب سره ډېره مننه تاسو راغلي، دا خوشحالي م ډبل کړله. زه خو واده والو ته مبارکي وایم او خاص د کیمرامین ته، ځکه چې دا یوه نوې میاشتې کوم ستره ګلګیت کې وکړلې، ټول ګلګیت خلکو ته وښو، زموږ دکانداران یې خلکو ته وښو، زموږ کم کلچر چې د پښتنو او دلته چې کومه ناسته ولاړه ده حقیقت ته کونې ته ورسېدو. خاص د دې پسې م راغلی یم، زه به دې میلاوېږم او ماشاءالله نبزوړ دکاندار هم دی، د ګلګیتدار شي نه بلد دی. نو حقیقت ته چې نن د دې سره میلاو شو، ډېر غټ خوند یې وکړو، د واده له م راغلی او داسې پروګرامونه خو انشاءالله دا ډېر چې کلي کې هم دا شادي حالونو کې پروګرامونو کې ډېر پروګرامونه ښایي د معیارو نه د میکلي د مونډه نه او خدای شکر دې ډېر شکریا ادا کوو. دا ټول واړې پېژني او مطلب دا دی چې خوشحاله شو، دې سره میلاو شو او خاص د واده لم چې راغی ستا بیا مهرباني شکریا، الله دې خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او اکثر پروګرامونه مونږ کو په جندول شادي حال کې ګیت په شادي حال کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ځای کې یو معروف کاروباري شخصیت دی محمد خان، د هغې د زامنو ودونه دي او ماشاءالله تاسو ګورئ په دې واده کې د مختلفو ځایونو نه خلک راغلي دي چې په هغې کې کاروباري شخصیات هم موجود دي او سرکاري شخصیات پکې هم موجود دي، د دې ملګري پکې هم موجود دي. دې هم لږ تاثرات والو او دې ته مبارکبادي هم ورکو. عالمگیر خان په دې وخت کې زموږ سره موجود دی، حمزه خان په دې دواړه زموږ سره موجود دي. نو مخکې تاسو ته مبارکبادي درکوم. خیر مبارک، مهرباني الله تاسو موږ دومره ټیم راکړو، ډېره مننه، تاسو شکریا ادا کوم. موږ دا راته وایي حمزه خان چې اکثر زموږ د کلي علاقې پروګرامونه خو به تاسو ګورئ که نه؟ تاسو په مسافرۍ کې او په مسافرۍ کې مسافري خو سخته خواري، نو څه محسوسوي په دې خوشحالۍ په موقع باندې څه محسوسوي؟ داسې چې مطلب دلته چې موږ کوم کلی دی نو هر یو شخص راځي که نو لکه مارکیټ کې د هر یو ځګي نه هر یو کس سم تعلق دی، لکه هلته داسې چې مطلب د یو کلي او دلته داسې چې د هر یو کلي نه خلک راغلي دي، ټولو سم خیر ناسته پاسته ده، ډېر ښه باعزت هر څه خلک موږ له عزت راکوي. صحیح، نو دغه دی نور بس صحیح. او دا راته دا واده خو د انسان د زړه هغه ارمان وي که نه، یو غټه خوشحالي. نو په دې وخت کې اکثر ستاسو به داسې رشته دار یا یاران دوستان وي چې هغه به د کلي علاقې نه بار وي، په مسافرۍ کې به وي، هغې به شرکت نه وي کلی، نو هغه خلکو ته څه وایي؟ هغه ته وایم چې بس کمې محسوسوي؟ کمې محسوسو او انشاءالله بل ډېر شی واړه دي هغو به وشي، بل ډېر شی واړه دي هغو له به راشي په هغې کې به شرکت وکړي. صحیح ده، انشاءالله نور نه خفه کېږي. صحیح ده، صحیح ده. حمزه خان تاسو څه وایي؟ بس موږ د دې ټولو دغه شکریا ادا کوو، د دې ټولو ملګرو څونه خلک چې ټول راغلي دي، مهرباني. کوم چا چې شرکت نه دی کړی هغې خلکو ته څه وایي، څه پیغام ورکوي؟ بس هغه هم دی الله دې بار بار خوشحالۍ الله دې بس خوشحالۍ نصیب کړي. او خوشحاله څومره یې دا راته ووایه. ډېر زیات خوشحالي. حد شته دی؟ حد نشته، پاره خو نور څه ارمان نشته، نه نور ارمان نشته، خو هغه به الله پوره کوي. صحیح شو جي. موږ خو چې کوم دی غریب خلک چې کوم دی دونه دا خلک راغلي او تکلیف یې کړی چې کوم دی نو دې شکریا ادا کوم. مهرباني یار چې موقع دې راکړه او څو خبرو دا د محمد حاجي د زامنو ودونه دي، دا ټول خلک راغلي دي. الله دې خلکو څخه وکړي چې په دې لنډ تنګ وخت کې د یو ټیم ویست او دلته رالل. نو زه د خپل پلایي تنظیم د طرفه د دې ټولو ملګري څومره چې راغلي دي د دې شکریا ادا کوم او د دې کور د طرفه د حاجي صاحب د طرفه د محمد خان حاجي صاحب د طرفه هم د دې شکریا ادا کوم او د الله نه دا دعا کوم چې الله دې د دې خوشحالي دوباله کړي او الله دې دې ته خوشحالۍ نور وښیي. ولې په دې وخت کې په دې لنډ تنګ وخت کې دا ټول خلک ډېر په غټ تعداد په غټ کثرت باندې دلته راغلي دي او د دې په خوشحالۍ کې شامل شو، په دې کې کېناستل، خدمت یې وکړو، څوک چا خدمت وکړو، څوک رالل. نو د دې یو ځل بیا د خپل تنظیم د طرفه او د دې کور د طرفه د ټولو خلکو شکریا ادا کوو چې کوم کسانو ته د اواز رسېدلی دی او هغوی ته ویناګانې شوي دي او هغوی راغلي دي،
د هغوی هم شکریه. او چونکې وخت لنډ تنګ و، کیدای شي داسې ملګري هغه پاتې شوي د دې خوشحالۍ کې د هغوی شمولیت نه شي وي، نو هغوی معذرت او دعاګانې راسره ملګري کوي. الله یې ټول خوشحاله کړي. مهرباني. موږ د محمد خان د زامنو په واده کې شرکت وکړو او موږ ورته مبارکي وایو او خدای دې دا مبارکي قبوله کړي. ډېره مهرباني صحیح ده. زه د ټولو پښتنو او د ګلګیتیانو د طرفه حاجي صاحب ته ډېره مبارکي ورکوم. ډېر ښکلی پروګرام وشو، ډېر په اتفاق او اتحاد سره. ویټران هم ډېر ښه وو، کانې باندې هم ډېر ښې وې. حاجي صاحب دې الله پاک د دې بختور کړي، د هلکان دې بیا الله خوشحاله کړي او د ټولو خلکو مهرباني د حاجي صاحب طرف نه زه د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې په دې یخنۍ کې او په دې لنډ تنګ وخت کې دلته رال د خپل قیمتي ټیم یې زموږ سره ویستو او د دې هلکانو په دې پروګرام کې شریک شو. ډېره مهرباني صحیح. यार मैं डॉक्टर उबैद खान एज चीफ ड्रग इंस्पेक्टर गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है महबूब भाई, इसने मुझे इस दावत में शामिल कराया, तो इस सिस्टम को देखकर मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि सादा सिस्टम है। कहा बेवकूफ़ है, बेअकल है वो इंसान जो रिज़्क़ के पीछे दौड़ता है, तो इधर रिज़्क़ हमारे पास आ गया टेबल पर। ये सिस्टम को मैंने बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया और बड़ा पसंद किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शरह है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक की मेरी तरफ दुआ है, अल्लाह पाक दोनों दुल्हा को दुनिया आखिरत में जो है ना नेक औलाद से नवाजें और दुनिया आखिरत दोनों की ज़िंदगी अल्लाह बेहतर से बेहतर बनाए। इनकी दावत को किस नज़र से देखते हैं आप, कैसे महसूस करते हैं? माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से, अच्छा सीधा साधा खाना है और सर्विस भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। टेबल पर जिस तरह मैंने आपको कहा, हम रिज़्क़ के पीछे नहीं भागे, रिज़्क़ हमारे पास आ गया, तो बाइज़्ज़त खाना खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने आज इस खुशी के मौके पे अपना टाइम निकाल के आए हो, और मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने भी अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे भाई की शादी में शिरकत की है। मैं इनके भी शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी भाई को नहीं बुलाया गया है तो नाराज़ नहीं होना चाहिए इनसे, इसलिए कि शादी की खुशी में बहुत सारे लोग अगर भूल भी जाते हैं। कुछ लोग आए, किसी को अगर ठंडा गर्म मिला है तो उस पर भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये खुशी का माहौल है और हमने इन माहौल को जो है ना एंजॉय करना है और इन लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल से की वसासत से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस ख़ानदान के लिए हमारी तरफ से और हमारे ग्रुप की तरफ से और पख्तून कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह खुशहाली د خدای پاک همیشه لري او د خوشحالۍ نه د موقع حقیقتا چې ډېر خوند کوي او د دیو د خادي د الله مبارکه کړلی کی. خان ایسه په دې وخت کې زموږ سره موجود دی، کوم چې د واده د هلکانو تره دی، د دې نه به تپوس کوو چې څومره خوشحاله دی او تاسو څه پیغام درکوئ. السلام علیکم. زما طرف نه ټول کوم مېلمانه چې راغلي ته هرکلی وایو، او مطلب دا موږ دپاره دا ډېره خوشحالۍ خبره ده، او چا څه کمی ومی راغلی نو موږ هغې نه چې معذرت غواړو او مطلب دا دی چې معافي غواړو د هغو نه، او الله دې دا خوشحالي هر وخت کې داسې راولي او دا دیو سره خدای پاک خوږي او چا خدمت کړي چا څه کړي مرضونه آفتونه د الله پاک وساته، هر وخت الله پاک خوشحالي راولي. محمد خان حاجي د ډېر ښه خلک دی او ډېر خانداني ډېر درانه خلک دی، نو که څو کسان راغلي او یا څه تکلیف مکلیف یا چېرته څه کمی ممی راغلی نو په هغه دې نه خفه کېږي. د واده ښادۍ په کار کې خامخا دا خبرې ترې راځي. پروګرام ماشاءالله ډېر ښایسته، ډېر زبردست او ډېر یو ښایسته او پرسکونه ماحول او خوراک هم ډېر مزهدار خوراک و او سیستم ډېر ښایسته سیستم و. نو زه وایم چې یاره څوک هم پروګرام چېرته کوي د ودونو مدونو یا دغسې د خوشحالۍ نو همدقسې ترتیب د جوړی لکه دا دیو چې په کومه طریقه باندې کې کار کړی و. ډېر ښایسته، ډېر مزهدار او ډېر زبردست پروګرام و ماشاءالله. ډېره مهرباني اول د دستک ټي وي سعید بھائی ساسو. دویم واده دی مېلمانه ډېر راغلي، الله دې ټولو سره قدر وکړي، الله دې عزت نصیب کړي. لنډ وخت کې وخت بیسته زموږ دپاره رالو، زموږ دا ښادي خدای بختوره کړي. ستاسو مننه کوو د معیار نه دونه راغلي یاست، سپیشل د دې پروګرام دپاره راغلي وو. ستړی هم کلی ده. نور د ولی رحمان صدر صاحب او طاوالله صاحب مومن صاحب حاجي صاحب ته مبارکي وو. ډېره مننه، مهرباني.